عمر رضی الله تعالی عنہ اخیره زمانه کې ډیر عمر شو امیر المؤمنین دی. په دغه ټایم کې دو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته پیغام ولیکو. هغه ته پیغام ولیکو استاد کشرۍ لور چې د ام کلثوم رضی الله تعالی عنها زه دا غواړم چې د دې سره نکاح وکم. د دې سره څه وکم؟ علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل زه دا غواړم چې استاد لور سره نکاح وکم. او وجه ورله وښودله یا اگر چې زما عمر زیات دی او د دې عمر ډیر کم دی خو نکاح ور سره ځکه کومه چې زما نسب د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نسب سره یو ځای شي. ځکه ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دا د بیبي فاطمه رضی الله تعالی لور وه او بیبي فاطمه د نبی علیه الصلاۃ والسلام لور وه. نو زما چې د ام کلثوم نه کم بچی پیدا کیږي هغه به د نبی علیه الصلاۃ والسلام نوسی وي. نو زه دا غواړم چې زما نسب د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نسب سره شریک شي ځکه د دې سره نکاح کول غواړم. علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل عمر دا جنې به خوښ شي زما د لور به خوښ شي. وې زه ټیک ده زه درلېږم کو ستا خوښ شو نه ام به ماته وای کو خوښ دې نه شو ام به ماته وای. دا شرعي مسله ده. یو سړی د یوې جنۍ سره نکاح کوي نو د هغې مخ ته کتی شي خو د شهوت په نظر به ورته نه ګوري. د هغې مخ ته کتی شي خو په دې نیت به ورته ګوري چې آیا دا جنۍ زما مناسب ده او که نه ده. صرف په دې نظر به ورته ګوري. یو انسان وایي زما په ځان باندې کنټرول نشته خواهشاتو باندې بیا ورله کتل جایز نه دي. نو یو هلک دی د یوې جنۍ سره نکاح کوي د هغې مخ لیدی شي. نو علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی زه درلېږم ستا خو هلکه خوښه دې شو بیا به ماته ووایي. نو د خپلې لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها لی څادر ورکو وی دا څادر امیر المؤمنین له اوسه عمر لره هغه ته ووایه چې دا څادر دې خوښ دی که خوښ نه دی څادر هغه له اوسه. نو ام کلثوم دا څادر راواغستو او عمر رضی الله تعالی عنه لراله. نو چې راله وی امیر المؤمنین زمې پلار را لېږلی ما او دا څادر یې راکړی دی چې امیر المؤمنین ته ووایه چې دا څادر دې خوښ دی که خوښ دی نه دی. بس عمر رضی الله تعالی عنه کې الله تبارک وتعالی ډېره حیا ایښې وه ډېر حیا پکې الله ایښې وه. بس په کار خو دا و چې د هغې مخ ته یې کتلی وی چې دا خو یې رالېږلي زما د لیدو دپاره که نه. خو عمر رضی الله تعالی د هغې مخ ته نه شو کتی د خپلې حیا د وجې نه د هغې مخ ته یې نه شو کتی. نو د هغې خپو ته یې کتل چې زه د خپو نه به ما ته څه اندازه وشي چې د هغې خپو ته یې کتل که نه. بس ام کلثوم چې دا وړه ده عمر کې ډېره کمه ده خو څادر ته ګوري او امیر المؤمنین ته ګوري چې ما ورله راوړی څادر دی او هغسې کوي زما خپې څادر ته نه ګوري. نو ام کلثوم ورته څه وایي امیر المؤمنین راوړی مې درته څادر دی چې ستا خوښ دی کو خوښ نه دی او ته سې کوي زما خپې. وی قسم په الله کو امیر المؤمنین نه وی نو دا سترګې مې به درنه ایستلې وي. داسې زنانه دي داسې زنانه دي ډېره حیاداره وه. وی قسم په الله کو امیر المؤمنین نه وی په دې سترګو کې مې درته دا ګوتې درکولې دا مې نه بار تر ایستلې راوړی مې درته څادر دی او ته زما خپې سې کوي. زه نن زمانه زنانو ته هم وامه ډېرې زنانه زمونږ چې سادهګانې وي که څوک ورته په غلط نظر وګوري نو دا چپ پاتې شي څه ونه وایي خبره ښکاره نه کړي. نو کوم انسان چې پلیت وي په زړه کې ګندګي لري که نه هغه د دې د خاموشي رضا حساب کړي. حالانکه دا د حیا نه غږ نه کوي د غیرت نه غږ نه کوي. زه وایي دا بدمزاجه شو پلیت شو زه به دا خبره غلي کړم هغه د هغې نه غلطه پیدا اوچته کړي. نه زنانه ولم په کار دي چې څوک په غلط نظر وګوري چې ووایي چې دا سړی د دې سړي دا سترګې خرابې دي چې هغه ته داسې سبق ورکړی شي چې سبا بل چاته بیا داسې ونه ګوري. نو هغې ورته وی امیر المؤمنین عمر کو ته امیر المؤمنین نه وي دا سترګې مې درنه ایستې. عمر رضی الله تعالی عنه ته فرمایي وی لاړه شه بابا ته یې وایه چې دا څادر مې خوښ دی دا څادر مې څه دی خوښ دی. اوس ام کلثوم چې لاړه که نه علي رضی الله تعالی عنه لره وی بابا عمر وی چې څادر مې خوښ دی څادر مې خوښ دی. خو بابا یو خبره درته وکړم وی او دا څه عجیب امیر المؤمنین دی دا څنګه عمر دی وړی مې ولې څادر وکتلې زما خپو ته زما خپې سې کولې څادر یې نه سې کو. علي رضی الله تعالی عنه فرمایل بچې دا د خاوند دی خیر دی کتلی شي ورته دا د خاوند دی کتلی شي ورته. ښه بابا تاسو دې له لېږلي او بچې ما دې له لېږلي وي هغه ستا د نکاح خواهش لري ستا رضا ده. ام کلثوم او زما هم رضا ده زما هم غرض مې دا کو چې دومره حیاداره و دومره حیاداره او دا لور د چا و د فاطمه رضی الله تعالی لور و که نه نو چې کله مور حیاداره وي نو ضرور بچي بیا څه حیادار وي. دا مونږ چې چغې وایو دې میندو ته چې د دې موبایلونو نه واوړئ د دې پلیتو کپړو نه واوړئ د دې بربنډو جامو نه واوړئ
د دې اثر په بچو باندې هم کیږي. سبا بیا سر او تندې ټکوي زما بچي زما خبره نه مني. دا لور د فاطمه رضی الله تعالی عنها او په فاطمه کې الله تبارک وتعالى څومره حیايي شو. یو ځل د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په کټ باندې ناسته ده، نوې نوې سپګمۍ راختلې، میاش راختلې ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي فاطمه میاش راختلې ده، وګوره کنه میاش راختلې ده. فاطمه رضی الله تعالی عنها غوږ ولکه تاسو ښکته ګوري. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بیا فرمایي بچیا میاش راختلې ده، ودی نه کتلو. ای بابا زه د یوې ورځې د 2 ورځو د 3 ورځو میاشت نه ګورم، زه ورته نه ګورم. بچی ولې نه ګوري؟ ای بابا دې ورځې کوته سړی ډیر ګوري، هر څوک دې ته ګوري، نو زما او د سړو نظر په دې میاشت باندې یو ځای کېږي، ځکه ته په دې ورځو کې نه ګورم. الله تبارک وتعالى ور دومره حیا ورکړو. حالانکه دا شرعي مسله نه چې خزي میاشت نشي کته شي دې څه ګناه نشته، خدا د هغه خپل حیا وا چې دې میاشت په دې ورځو کې سړی ګوري، نه زما ورته نه ګورم، زموږ نظر د غلطه یو ځای کېږي. نو چې مور حیادار وي نو بچي بسې ضرور حیادار وي. د نن زمانه زنانه ول راشه کنه غټي غټي غاړي به جوړی کړي، نیم جسم بخکاری، نری لپټي به وي، سټ بخکاری، ویخته بخکاری، ساخي به دومره، چاکونه به دومره اوچت رخ کړي د زنانه چې تشي به ښکاری. نو د کمی زنانه چې په شریک کور کې پاتې کیږي، لیورونه دی پکې، شریک کور دی او کپڑے داسې چې داغې نه تش ښکاری، بار په سړک روانه د ګاډي ته ښکاری، تش ښکاری، دا بربنډه ده کنه؟ ده بربنډه نور څه ته وایي؟